شرط تعذیب وایي حج وجعل لنا التوفیق خیر رفیق. دا بل مدح ذکر کوي. دا صفت فعلی دی الله ده. دا دی الله صفت ته فعل ده. اثر لري. صفت فعلی دی ته وایي چې اثر سره متعلقي. اثرات په مرتبي. لکه یحیی دی الله صفت فعلی ده. دی باندې حیات مرتب ده. مونږ ته حیات را ده. اماتت دا د رب صفت فعلی ده. په دې باندې موت مرتب ده. دا صفات فعلی چې اضافت افعال ته معتبري. دا چې جعل دا د الله صفت فعلی ده په معنا د خلق سره ده. څنګه صفت فعلی ده؟ فعل ته اضافت ده. هغه دا ده چې جعل التوفیق خیر رفیق. الله توفیق یې مونږ ملګری کړی ده که نه؟ نو دا توفیق یې مونږ ملګری کړ. دا صفت فعلی ده. دا جعل دا صفت فعلی ده. فعل ته اضافت ده. فعل دا ده چې توفیق یې مونږ ملګری کړی ده. دا صفت الفعل. لکه یحیی الله حیات زید ته ورکړی ده. الله حیات زید ته ورکړی ده. الله موت زید ته ورکړی ده. الله عزت زید ته ورکړی ده. دا ټول صفات فعلی دي. فعل سره متعلق دي. داسې جعل صفت فعلی ده. الله پیدا کړی ده توفیق ښه ملګری مونږ پاره. نو دا توفیق چې مونږ ملګری کړ دا فعل څه که نه؟ جعل د الله صفت شه خلق تعلق فعل سره راغی. اوس دا د خدای پاک یو نعمت و. د الله صفت و. اهم تعلق خو صفاتو سره وي او دا ضروری ده چې حمد به خامخا جمال سره متعلق یعنی صفاتو سره به تعلق. دا د حمد رکن ده چې حمد وایه. یو رکن دا ده چې په ژبې به وایه یو رکن. دوم رکن دا ده چې صفاتو سره به تعلق و ثنا بالجمیل. اینه دا معنا ثنا ده خله باندې به وایه ښه بیان وکړه په خله. بل دا ده چې جمال سره به تعلقي یعنی صفاتو د محمود سره به تعلقي. دا دو رکنه. ایو دا د نعمت مقابله کې ویا کني دا زیاده مسله ده. نعمت وی یا نوی دا زیاده ده. اوس دلته دا څه ویله جعل لنا التوفیق خیر رفیق. الله ګرځولای دا مونږ پر توفیق خمل ګرای. دا معنا شو. او دا د الله صفت ته مونږ باندې احسان ده. اوس شارع تعذیب دو ترکیب کوي. یو ترکیب دا کوي چې دا وایي چې دا لنا جار مجرور ده. دې کې دوه اعتبار دي. یو دا چې دا جعل پر سیلې جعل سره متعلقي او دې کې کمال د پیوي وجه هغه دا ده. دوه وجو سره کمال ده. یو دا چې جعل فعل ده. اصل په عمل کې فعل ده. نو دا لنا جعل سره متعلق کې ده په اصل عمل ده. یو دوم اصل دا ده چې معمول متأخر عن العامل. دلته لنا چې جعل سره متعلق کې خو عامل متأخر ده. نو یو دا چې جعل فعل ده اصل په عمل کې فعل ده. ځکه لنا تعلق جعل سره اولاده چې جعل فعل ده کنه. دوم دا چې دا لنا چې دا جعل سره متعلق کې دا اولاده ځکه اصل دا ده چې معمول متأخر عن العامل. دلته لنا جعل نوري سره دا کمالات دي په دې جعل کې. خو یو نقصان هم پکې شته دی. نقصان دا ده چې لنا جعل سره متعلق کې نو قاعده دا ده چې لام صله د فعل واقع شي
نو ظاهر معنا تینا غرضی، ظاهر غرضی. لام چې فعل سلی ظاهر دا محمول په غرض. نو جعل لنا دا معنا جعل لاجلنا، نو دا جعل پر غرض راغی. دی الله فعل جعل دا هغه معلل بالغرض شو، غرض راغی. ادو وای چې افعال دی الله معلل بالغرض نه دي، افعال دی الله پر غرض نشته، ځکه غرض فائدې ته وای چې فاعل ته راځي، الله خو فائدو ته نه محتاج. دا پکې نقصان شو، معنوي نقصان. الا یو کال مگر چې جواب وکي چې دا لام په نفع باندې محمول کو، دا به غرض پر نه نفع پر به به چې نفع پر کې بس به ټیک شو. خو سوال خو پیدا شکن، سوال دا پیدا شي چې لام د جعل سیله ده. اللام چې سیله د افعال واقع شي دا په غرض محمولی. نو جعل لنا جعل لاجلنا، دا لام غرض پرش الله پیدا کړی ده مونږ له وجنه. توفیق خملګره دا پکې غرض شو، او افعال دی الله معلل بالغرض نه دي، ځکه الله غرض ته محتاج نه ده. غرض خو فائدې ته وای چې فاعل ته فاعل ته راځي وي، او فاعل ته پس راځي وي فائدہ، چې فاعل خو محتاجي، الله محتاج نه ده، نو غرض نه غواړي. دا پکې نقصان. مگر چې جواب وکي چې نه لام نافع پاره ده، بیا دا معنا جعل لنا جعل لاجلنا لنفعنا، جعل لنفعنا، موږ نفع پر الله پیدا کړی د توفیق خملګره. نو بس بیا دا سوال ختم شو. نو دا ښه خبره شوه چې لنا متعلق جعل سره، ځکه اصل په عمل کې فعل ده، اصل دا چې معمول متأخره نه لاملی، نو لنا به جعل نه ورستی. معنوي او نقصان وو هغه دا چې لام چې د افعال وسیله واقع شي په غرض محمولی، بیا خو د الله فعل پر غرض راشي. غرض خو نفع ته وایي چې فاعل ته راځي وي، او فاعل سبحانه وتعالی د نفع ته محتاج نه ده. الا یو کال چې جواب یو کې به ټیک ده چې لام به نفع باندې محمول کو، اوس ټیک شو. موږ نفع پر الله ګرځولې د توفیق خمل ګرای، اوس دا صحیح شو. خو یو معنوي نقصان پکې پاتې شو. دا پکې پاتې شو چې ټیک ته موږ نفع پر الله وګرځو توفیق، خیر رفیق خملګرای. خملګرای چا ده؟ چا خملګرای ده؟ دا ملګری والا خو سیله غواړي. ملګری چا زید که امر که تا که بل، دا یو نقصان پکې پاتې شو چې لنا جعل سره متعلق شو. دا کیسې خو پکې وشوې چې دا مونږ ویله، دا خو جوړ شو. خدا دا چې خیر رفیق بلا سیله پاته ده، هلته خو سیله نشته. لنا خیر رفیق خو ته سیله نشته. اوس دا معنا چې الله وګرځولی مونږ نفع پاره توفیق قدرت مونږ ته را کړی ده. دا توفیق الله وګرځولی خیر رفیق ښه ملګری. خو ملګری خو سیله غواړي. چا ملګری؟ نو دا رفیق بلا رفیق شو، سیله نه راله. دا پکې نقصان شو. اگر کدی نقصان نه جواب هم کېدای شي چې بنا په قرینه المقام سیله دلته شته، چې که مخکې لنا ویلی دي کنه، نو د لنا مخکې ذکر ده. نو د لنا چې مخکې ذکر ده دا قرینه ده په دې خبره چې دا رفیق پرام سیله لنا ده، خو بل لنا برباسي. دا لنا نه، دا لنا خو جعل سره متعلق ده. خو دا مخکې لنا ذکر ده چې جعل دی الله لنفع ناشه، نو دا قرینه دی ده چې خیر رفیقم لنا ده. نو رفیق بلا سیله نشو پاته. دا جواب کولای شي، خو دا پکې نو کسراله. نو ګوره لنا چې جعل سره متعلق دی، دا یو ترکیب دی کې اولاواله راله. دوه وجونه، یو وجه ده چې اصل په عمل کې فعل ده، دومه وجه ده چې اصل دا چې معمول متأخره نیلامی دی. نو لنا جعل نورسته شو، بس دا ښه کارو شو. خو معنوي نقصان پکې راله، هغه دا ده چې جعل سیله لام راله،
ا دې فعل سله چې لام راشي دا په غرض محمولي پیدا معنا جعل لغرضنا لاجلنا الله پیدا کړی دا مونږ له وجه توفیق خمل کړه دا پکې نو کسراله چې لکه الله مو غرض پرې الله فعل خو معلل بل غرض نه دي ځکه غرض خو فاعل ته محتاج غرض خو فائدې چې فاعل ته راځي الله خو فائدو ته نه محتاج مگر چې جواب وکړي چې لام منفي پارشي ان اللام چې فعل سله واقع ده ټیک ته غرض باندې محمولي خو کله کله نفي پاره دلته نفي پاره ده جعل لنا ای نفینا نو الله فعل معلل بالغرض نشه خو یو نقصان پکې پاتې شو بل هغه دا خیر رفیق بلا سله پاتې شو لنا خو سله د جعل شو خیر رفیق سله نه رااله او دا څه چې جعل لنفینا مونږ نفي پر الله پیدا کړی توفیق خمل غره خو خمل غره چا ده رفیق امور اضافیه ونه ده ملګری دا خو اضافي عمل ده ملګری اچا ملګری بے نظیر ملګری فضل الرحمن سے ملګری نه ایلا یو کال مگر چې جواب وکي هغه دا ده چې دا مخکې لنا کرینه ده کنه په دې خبره چې دلته لنا معتبر د سیلا دوه لنا دا مخکې لنا په دې کرینه ده چې دا خیر رفیق کوم لنا معتبر ده نو دا څه چې جعل لنفنا توفیق خیر رفیق لنا دا ترکیب شو دوم ترکیب دا کوي چې دا لنا متعلق کې رفیق پوره چې لنا رفیق پوره معتبر کې متعلق کې دا دوم ترکیب دیکھئے ما لفظی نقصان شته ده لفظی نقصان دا ده چې لنا رفیق سره متعلق کې نو دا تقدیم معمول په عامل ده یو دوم دا ده چې اصل خو په عمل کې فعل ده نو ته فعل سره نه متعلق کې چې جعل ده الرفیق سره متعلق کې چې دا اسم مشتق ده فاعل وزن ده نو اصل خو فعل اصل خو عمل کې فعل ده چې فعل سره نه وای او دلته ورې سره رفیق سره متعلق کې دا پکې معمولی نقصان نو لنا چې رفیق سره متعلق کې یو نقصان پکې ده چې تقدیم معمول په عامل ده یو دوم نقصان پکې ده چې ته عمل ته فعل ته نه ورکې چې جعل ده صفت ته فعل ورکې چې رفیق ده حالانکه اصل په عمل کې فعل ده دو نقصان دریم نقصان ده چې دا خو معمول دی مضاف الیه مقدم شو په مضاف په مضاف الیه خو د مقدم خو په مضاف مقدم شو نو لازم چې تقدیم دی معمول دی مضاف الیه په مضاف او مضاف الیه دواړو باندې ځکه چې رفیق سره تا متعلق نو خیر مضاف رفیق مضاف الیه لنا دی رفیق سره متعلق نو لنا مقدم شو په مضاف او په مضاف الیه نو لازم چې تقدیم دی معمول دی مضاف الیه دا لنا خو معمول دی رفیق ته چې مضاف الیه و لازم چې تقدیم دی معمول دی مضاف الیه په مضاف او مضاف الیه دواړو باندې دا دریم نقصان پکې راغلی او دا نه جواب کېدای شي خو معنوي کمال ده پکې معنوي کمال شته پکې ادا معمولی نقایص لفظي رااله خو جواب کېدای شي څنګه جواب کېدای شي چې لنا رفیق سره متعلق کې دا ټیک ده کته وای تقدیم معمول رااله په عامل ځکه لنا مقدم شو پر رفیق نو تقدیم معمول په عامل رااله را دي شي کنه لنا خو ظرف ته جار مجرور ده جار مجرور ظرف ته یعنی په شان د ظرف حقیقي ده لکه ظرف حقیقي فعل نه خالی نه ظرف حقیقي اسمان د ازمکه ده کوټه ده صندوق ته وغیرہ لکه ظرف حقیقي فعل نه خالی نه دا جار مجرور چی دا فعل نه خالی نه خامخا فعل غواړي یا شبه فعل غواړي یا فعل غواړي نو دا ظرف حقیقي غونډه ده لکه ظرف حقیقي چې دا فعل خامخای پکې خلا محاله ده خالی خو نه ظرف کې خو فعلی
دارنګې دا جار مجرور څه ده؟ دا لا محالته فعل غواړي یا شبه فعل. شبه فعل غونډه ده. نه دا ظرف دا جار مجرور ظرف ته لا دا ظرف ته ده، دا لنا جار مجرور ده، دا ظرف ته، دا ظرف حقیقي غونډه ده. لکه ظرف حقیقي فعل غواړي، دا سه ظرف مجازي فعل غواړي. لہذا دا چونکه فعل غواړي نو بس دا خامخا فعل غواړي، نو دې پر بویندې فعل کافی ده چې خالی بویندې فعل یا پکې کافی ده. ځکه دا به فعل راځي نه بیا، لکه ظرف حقیقي فعل غواړي او ظرف مجازي فعل غواړي، نو چې خامخا غواړي نو دې کې فعل بوی کافی ده. نو بوی خو مخکې نه کېدای شي، وروسته نه کېدای شي. نو که دا رفیق وروسته وي لنا پورې متعلق هم بوی پکې کوي، نو لنا کې عمل کوي. که دا فعل مخکې په بیا بوی پکې، نو بوی خو هر طرف کېدای شي. لہذا دا جار مجرور دا ظرف حقیقي غوندې و، لکه ظرف حقیقي فعل غواړي، ظرف مجازي فعل غواړي، جار مجرور خامخا فعل غواړي، نو دې کې بویندې فعل کافي ده. لہذا که وروسته یې عامل هم ټیک ده، عمل پکې کوي که نه؟ دا یې جواب شه. خو معنوي فایده ده پکې. معنوي فایده دا ده چې لنا تر رفیق سره متعلق کی. نو داسې مو ویله. بل تقدیم معمول دی مضاف الیه راله، په مضاف الیه دلو راغلی دی، دا خو بده نه ده. ځکه لنا ظرف ته و ظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیره. ظرف کې جواز یې، وجه د جواز دا ده چې ظرف جار مجرور دا ظرف حقیقي غونډه ده. لکه ظرف حقیقي فعل غواړي، ظرف مجازي فعل غواړي، نو دې کې بس کافی ده بویندې عامل. وروسته عامل کېدای شي، مخکې کېدای شي، دا جایز ده. یو معنوي نقصان ده پکې، هغه دا ده معنوي فایده ده پکې، هغه دا چې لنا رفیق سره متعلق کې نو بیا مسله ټیک شوه چې اجعل توفیق خیر رفیق لنا، دا لنا رفیق سره متعلق نو دا منه الله پیدا کړی د رفیق، ګرځولی د توفیق خیر رفیق، خمل ګره مونږ پاره لا لغیرنا. چونکې رفیق سیله غواړي، سیله ذکر شوه چې الله ګرځولی د توفیق خیر رفیق لنا، مونږ ملګری ده، لا لغیرنا. بل چا ملګری نه ده چې یهود نصارا دي یا کمونیست دي یا کفار. دا ګوره دا پکې فایده راله که نه چې لنا رفیق سره متعلق شه، نو تا ویلي وي اعتراض کې چې لنا جعل سره متعلق شي، بیا رفیق بلا سیله پاته شو. اوس خو رفیق بلا سیله نه شه پاته، ځکه لنا رفیق سره متعلق شه، سیله یې راله. دا مطلب یې شه چې الله ګرځولی د توفیق خیر رفیق لنا، دا یې مونږ ملګری کړی ده. یوه فایده. دومه فایده پکې دا ده چې رفیق سره متعلق کې چې مجهولیت ذاتی نه راځي. مجهولیت ذاتی دی ته وایي چې ذاتیات ذات ته ثابت کې، اجزا کل ته ثابت کې په جعل، دې ته مجهولیت ذاتی وایي. دا محال ده ځکه اجزا خو عین کل دی، کل به اجزا نه راځي، نو اجزا کل ته ثابت دي ضرورتا و وجوبا، ځکه کل به اجزا نه راځي کنه. نو کل کېدل دا د اجزاو کېدل دي، نو اجزا کل ته ثابت دي وجوبا. که ته په جعل ثابت کې نو دا امکان شه، دې ته مجهولیت ذاتی وایي. چې لکه یو ځای ذاتی و، ضروري و، واجب و، حتی په جعل ثابت کړ. چیرې وجوب جعل غواړي، جعل خو ممکنات غواړي. نو دا اعتراض و دلته د مجهولیت ذاتی اعتراض و چې ګوره توفیق کل ده، دا خیر رفیق څه ده؟ دا پکې جز ده توفیق کې، ځکه توفیق معنی څه ده؟ جعل اسباب العبد موافقتا لمطلوب الخیر، موافقتا لمطلوب الخیر، موافق ملګری ته وایي کنه. نو دا خیر رفیق چې ده دا توفیق نه جز ده، ادا د توفیق ذاتی ده.
هو چې دا توفیق کل ده دا خیر رفیق ذاتی ده ځکه توفیق دې ته وایي جعل اسباب الاب دی موافقتا لمطلوب الخیر نو موافقتا رفیق څه کنه خیر رفیق دا ګوره توفیق کی جز او چې جز نو توفیق کل ده خیر رفیق کی جز ده توفیق ذات ته خیر رفیق ذاتی ده ادا تا په جعل ثابت ک چې جعل توفیق خیر رفیق نو لازم شو مجهولیت ذاتی یو شای ذاتی و جز و اتا په جعل ثابت ک دا غلط ځکه ذاتی جزوی یا جز ثبوت کول ته ضروری او واجبی ځکه کل به جز یې نه کنه ایو شای چې واجبی ها جعل نه غواړي جعل خو ممکنات غواړي اجوز خو کل پر واجب و ثبوتی ځکه کل به جز راتلای نشي بیا نو لازم شو مجهولیت ذاتی یعنی یو شای ذاتی و جز و ضروری و کل ته ثابت و اتا دا په جعل ثابت ک ممکن دی ک یو شای واجب و اتا ممکن ک ځکه چې په جعل ثابت خو ممکن شه دې ته مجهولیت ذاتی وای چې یو ذاتی شای و ضروری شای و اتا په جعل ثابت ک دا د غلط کارو ک دا سوال وو او دا سوال ختم شو ځکه لنا موږ رفیق سره متعلق کړه نو خیر رفیق لنا شه او ټیک ته توفیق کل ده خیر رفیق جز ده خو خیر رفیق لنا دا نه ده جز دا واریزونه ده توفیق نه چې جز ده ذاتی ده او خیر رفیق جز ده توفیق چاته وای جعل اسباب العبد موافقتا لمطلوب الخير نو موافقتا رفیق خیر رفیق دا جز د توفیق ته دا ذاتی دی دا په جعل نه ثابته یو خیر رفیق لنا ده چې لنا رفیق سره متعلق هغه نه ده جز نو کله په جعل ثابت کوي بدنه ده دا خو وارث دي وارث خو په جعل ثابتېږي دا خو بدنه ده لکه ضاحک مونږ انسان ته ثابتو په جعل ناطق انسان ته نه ثابتېږي په جعل ځکه ناطق خو جز دی انسان ده انسان به د ناطق نه کېدای نشي او واجب ده ها ضاحک خو جز دی انسان نه ده نو په جعل ثابتېږي نو مجهولیت ذاتی نه رااله دا پکې کمال شه نو لنا چې رفیق سره متعلق کې دیکھے خو لفظی نقایص رااله یو دا نقصان چې معمول مقدم په عامل لازم څه تقدیم دی معمول دی مضاف الیه په مضاف او مضاف الیه دواړو باندې دا نقصان افعل ته د عمل نه کور جعل رفیق ته د عمل ورک چې شی به فعل دا نقصان خو دې نه جوابونه کېدای چې دا لنا خو ظرف ته تقدیم دی معمول دی مضاف الیه جایز ده ځکه دا ظرف مجازی ده په شان دی ظرف حقیقی ده لکه ظرف حقیقی فعل نه خالی نه دا نه ده خالی لہذا دې کې بوین دی فعل کافی ده نو عامل کوری سه عمل پکې کې کمخ کې عمل پکې کې دا نه دا جایز ده په ظرف کې په لنا کې په جار مجرور کې نو تقدیم دی معمول دی مضاف الیه رااله په مضاف الیه دوړو دا ټیک ځکه ظرف کې دا جایز ده ها ټیک تا عمل فعل ته پکاري شی به فعل ته خو چې محال خو نه ده کنه فعل ته عمل ورکول اولای وی خدا څنګه ده چې فعل ته عمل ورکول اولای وی نو دا باندې چې شی به فعل عمل جایز نه ده جایز خدا بل فعل کې نقصان ده کنه چې تل نه جعل سره متعلق کې به مجهولیت ذاتی ده ځکه توفیق ته خیر رفیق په جعل ثابت ده لنا خو ته جعل سره متعلق نو خیر رفیق خو د توفیق ذاتی ده نو مجهولیت ذاتی راځي لیکن چې وزا لنا رفیق سره متعلق اوس مانوي بهتره ده مجهولیت ذاتی نه راځي ځکه توفیق کې خیر رفیق جز ده خیر رفیق لنا خو جز نه ده دا خو واریزونه ده ها توفیق نه خیر رفیق جز ده جعل اسباب العبد موافقتا لمطلوب الخير خو رفیق لنا چې واخلې هغه نه ده جز ده لنا جز توفیق نو مجهولیت ذاتی نه راځي چې رفیق سره متعلق اچھا جعل سره متعلق بیا خو مجهولیت ذاتی راځي ځکه توفیق ته خیر رفیق ته خیر رفیق توفیق نه جز ده جز ذاتی ویل پاره د کول اته په جعل ثابت ک نو لازم سم مجهولیت ذاتی ځکه ویل ګوره وجعل لنا الظرف اما متعلق بجعل واللام للانتفاع دو ترکیب کوي لکه مونږ وکړه یو ترکیب ده الظرف اما متعلق بجعل تلنا چې د جار مجرور دا یا جعل سره متعلق ده
ادای مقدم ک ولی مقدم ک ځکه چې جال ته عمل ورکې فعل لکنه اصل په عمل کې فعل ده بل نه وریسته دا معمول اجال مقدم ده اصل په عمل کې دا جامل مخ کې معمول وریسته ځکه دا مقدم او دا فائدہ ده لفظي فائدہ ده خو دې کې نقصان ده چې لنات جال سره متعلق کې نقصان ده چې لکه لام چې صله د افعال واقع شي دا په غرض محمولي بیا خدا منا جعل لنا جعل لغرضنا التوفیق خیر رفیق ایمون غرض پر الله ګرځول توفیق خمل ګره افعال دی الله نه دی معلل بالغرض ځکه غرض خو فائدې ته وایي چې فاعل تراجی الله فاعل دا ان د فائدو ته محتاج دا وایي واللام للانتفاع لا منافع باندې محمول نو دا معنا جعل لنفعنا موږ نفع پر الله ګرځول ده توفیق خمل ګره کما کیل فی قولی تعالی مثال درکې چې دا چې بل چرته سات چې لام نافع پاره ویو کنه جعل لكم الارض فراشا دا معنا نه ده چې لاجلکم ای لنفعکم تاسو نفع پر الله ګرځول لازم کا فرش دا جواب نو چې جعل سره متعلق شه نو دا لفظي فائدې پکې رااله چې جعل فعل دا عامل دا اصل په عمل کې فعل دا یا اصل دا چې عامل مخ کې معمول ورسته دلته جعل مخ کې دل نه ورسته یو نقصان پکې هغه دا چې لام صله د افعال او کسی غرض باندې محمولي هغه نه جواب وک افعال دی الله معلل بالغرض نه دي نو جواب یې وک چې دا ته لام نفي پارکو نو دا معنا جعل لنفعنا توفیق خیر نفع خیر رفیق دا اصله مگر دا چې دا جوابونه خو به وکي خو یو نقصان کیږي هغه دا چې لنات جال سره متعلق کی بیا مجهولیت ذاتی ده چې توفیق یو مفعول اخر رفیق دو مفعول ادا خیر رفیق په توفیق کې جز ده ذاتی ده ادا تا په جال ثابت ک جز خو کل پر واجب ثبوتی او واجب شیخ په جال نه ثابتېږي هغه ممکن په جال ثابتېږي دې ته مجهولیت ذاتی وای چې شی واجب و تا په جال ثابت ک اخر رفیق خو جز د توفیق ده دا نقصان چې رفیق سره متعلق کې به دا نقصان نه راځي ځکه چې توفیق نه خیر رفیق جز ده خیر رفیق لنا جز نه ده په پوهیږو په خبره خاجي وای ما بي رفیق دوام احتمال ذکر کړي یا دا رفیق سره متعلق ده ويكون تقديم معمول المضاف الى المضاف لكون ظرفا چې رفیق سره متعلق کې دوام ترکیب اوس چې دا لنا رفیق سره متعلق کې دا دوام ترکیب اوس دې کې لفظي نقایص بیانې لفظ په ادوار نقایص دادي چې معمول مقدم په عامل شي وا لازم سے تقدیم معمول د مضاف الیه په مضاف او مضاف الیه دواړو دوا بل اصل په عمل کې او فعل ده اته شی به فعل ته عمل ورک درې دا درې کیسې شوي خدای وای جواب کې وای ما بي رفیق یا رفیق سره متعلق ده ويكون تقديم معمول المضاف اليه على المضاف لكونه ظرفا یعنی دا جواب کې چې لکه معمول دی مضاف الیه په مضاف الیه مضاف دوړ مقدم ک دا څوک کوي وای دا ظرف تا کنه لنا جار مجرور ده ظرف تا بس فعل خامخا غواړي نو کفیل ورسته عمل پکې کوي سي بوې کافی ده که مخکې عمل پکې کوي عمل کولای شي څه کوي ولا په تقدیم دی معمول دی مضاف الیه علی المضاف په مضاف باندې مضاف الیه دواړو باندې په مضاف چې څه په مضاف الیه شه لکونی ظرفا دا جار مجرور ده ظرف ته و ظرف مما يتوسو فيه ظرف هغه ده چې دغه گنجائش ده ما لا يتوسو فيه لا يتوسو فيه غيري دا څه گنجائش ده چې په بل څه کې هغه نه ظرف کې وي ځکه ظرف خامخا فعل غواړي لہذا فعل ورسته عمل کوي شو مخکې دا پکې دغه شو جواب یې وکړ خو بل خبردار ده چې یو مانوي فائدہ ده پکې د ترکیب کې مانوي فائدہ ده چې تل نه رفیق سره متعلق مجهولیت ذاتی نه راځي
بل دا ده چې ته رفیق سره متعلق کې اوس معنا صحیح ده هغه څه خو معنا ټیک نه ده ځکه دا معنا شوه چې جال سره متعلق کې د خدا معنا جعل لنا یمون نفي پر الله ګذره توفیق خمل غره چا خمل غره دا پته نه ولګي چې چا خمل غره ده الان کې رفیق دا اضافات نه ده خامخا مضاف الیه غواړي چا خمل غره نو چې لنا ته جال سره متعلق کې نو دا خو ټیک شوه چې عمل ته فعل ته د عمل ورک تقدیم د عامل په معمول ده خو خملګری پته نه ولګی دا کنه چې خملګری چا ده لنا خو تا جال سره متعلق ا مقصود خداو چې دا ثابته کی چې الله توفیق مونږ ته راکړه ده يهود و نصارا خو سره خملګری نه ده هغه خپل توفیق غلط استعمال نو لنا چې جال سره متعلق کې نو دا نقصان پکې شته دی چې خیر رفیق پته نه لګي چې دا چا خملګری ده الانکه رفیق امور اضافیونه ده خامخا به متعلق بیانه چې چا خملګری اما تین مقصد خداو چې مونږ خملګری ده مونږ توفیق صحیح استعمال ک په ایمان کې نصارا او يهودو خنه کې استعمال توفیق غیر اسلام کې استعمال ک کفر کې دا پکې نقصان ده بل مجهولت ذاتی ول نقصان ده ځکه چې لنا تجال سره متعلق کې مجهولت ذاتی را لکه توفیق کول دا خیر رفیق کې جز ده ادا تا په جال ثابت ک چې لنا رفیق سره متعلق کې اوس یو خملګری پته ولګی دا چې الله توفیق خملګره مونږ سره ګرځول ده يهود نصارا او پرانده ګرځول دا فائدہ هم پکې رااله مجهولت ذاتی هم لرله ځکه توفیق نو خیر رفیق جز ده خیر رفیق لنا جز نه ده توفیق مجهولت ذاتی هم لرله ځکه ویله والاول اقرب لفظا اول ترکیب چې دا چې لنا جال سره متعلق دا لفظ په اعتبار لفظ ترکیب سره مفید ده اقرب مفیدن دا قریب ده فائدې په اعتبار سره په اعتبار د لفظ په اعتبار خو ټیک ده چې جال فعل ده عمل د فعل ته ورک عامل مخ کی عامل د مخ کی دا فائدې دی وکړي خو مانوي نقصان رااله هغه دا یو ده چې خیر رفیق پته نه ولګي چې چا ملګری ده یو بل مجهولت ذاتی رااله ځکه خیر رفیق خو توفیق نه جز ده دا نقصان پکې رااله ولاور اقرب لفظا اول لفظ په اعتبار قریب ده وثانی مانن دومره معنا په اعتبار قریب ده ځکه چې رفیق سره متعلق کله نه نو یو خدا پته ولګیده چې توفیق الله مونږ ته ملګری کړی ده خیر رفیق کله نه لا لليهود والنصارى یو دا فائدہ دومره دار له چې مجرد ذاتی نه رااله ځکه توفیق نو خیر رفیق جز ده خیر رفیق لنا خو نه ده جز مجرد ذاتی نه رااله ملګری پته ولګیده چې الله دای مونږ ملګری کړی ده داینه دوه فائدې رااله مانوي فائدې رااله اگر کدا کسراله چې معمول مقدم په عامل شو اشی به فعل ته معامل ورکو خدا معمولی نقصانات دي تقدیم معمول په عامل جایز ده خاص کر چې ظرفي بل شی به عمل عامل شی به فعل ته عمل ورکوي سره دی وجود دی فعل ده خو ناجایز خو نه ده التوفیق توفیق چاته وای و توجیه الاسباب نحو المطلوب الخير اسباب برابرول دي توجیه الاسباب توجیه متعدده یعنی فاعل برابر کی اسباب تا چاته برابر کی نحو المطلوب الخير په طرف ته مطلوب خیر نه مطلوب شر چې شرط د اسباب برابر چې به خدا توفیق نه ده بیا شر دا تخذلان وای والصلات اوس رب سبحانه تعظیم نه بعد صلات ذکر کړي والصلاه والسلام علی من ارسله هدن وهي بمعنى دعا دا وی صلات په معنا دعا سره ده یعنی صلات نسبت چې عبادت توسی بیا په معنا ده دعا سره وهي بمعنى دعا چاته وای ای طلب الرحمت رحمت غوښتل الله نه و اذا اسند الى الله تعالی یجرد عن معنى طلب اچھا صلات مراد صلات الله واخلي بیا بدلته طلب معنا و نه لري کی طلب الرحمه ځکه الله خو طلب نه پاک ده بلکې دلته به مجرد طلب واخلي هغه مجرد رحمت واخلي صلات الله رحمت ته الله دی دا څنګه چې طلب الرحمت
نو یې وایي بمانه دعا. صلات په معنا دعا سره ده. دعا معنا چې طلب الرحمت، چې عبادت ته نسبت چې بیا دعا ده. وای ذا اوسن الله تعالی اک الله ته نسبت وکي بیا دعا نه ده، طلب الرحمت نه ده. نه الله دعا ته محتاج نه ده. یو جرد وان معنا طلب به پاک کې معنا دي طلب نه، یعنی منزه نه طلب، الله پاک ته طلب نه. و اراد به رحمت مجازن، رحمت په اهل مجازن. څنګه ما مجازن رحمت ذکر د مقید مرتن مطلق دا مجاز. طلب الرحمت دا مقید ده، صرف رحمت په اهل. ذکر د مقید مرتن مطلق خجی الا من ارسله دا وینا آسان ده. صلات سلام دی په نبی مبارک باندې. الله من پاک ذات پاک ارسله الله استوله ده. ضمیر په ارسله کې الله تراجه ده. دا فاعل هو ضمیر دا مفعول به دا نبی مبارک تراجه ده. من تراجه ده. صلات و سلام علی من په نبی مبارک صلی الله علیه و سلم ارسله چې الله استوله ده دلره هو دلره هدن دا یا حال د فاعل نه. ارسله هدن الله استوله ده پالکون دی الله کی چې هادی ده، یعنی الله چې دا ارسال فعل کوله د انبیاء استول. دا دی وجنه چې الله هادی ده کنه ځکه انبیاء واستول. یا دا هدن حال د هو زمینه دا معنا الله واستوله نبی مبارک لره صلی الله علیه و سلم. هدن پالکون دی نبی مبارک کی چې هادی ده حال خو قیدی، یعنی نبی مبارک واستوله په قید دی هدایت انه هادین ځکه واستوله. و سوال کوي چې لکه دا فاعل دی نه که ذکر الا من ارسله نبی اسلام نام دی نه واخسته نبی مبارک وای کنه لم یصرح به اسمی تصریح نه وکړه په نام دی نبی مبارک صلی الله علیه وسلم تعظیما لحصول التعظیم تعالی لحصول التعظیم النبی صلی الله علیه وسلم. تعظیم څه معنا؟ تعظیم دا معنا چې یو اراده د عظمت وکړي د چا د اراده د عظمت کړي ده و اجلالا الپاره د لوی ګڼلو د نبی علیه السلام چې یو سړی لوی ګڼي اراده د عظمت کې بیا نام سړی نه اخلي. صاحب ورته وایي، پیر صاحب، استاد صاحب. و تنبیها على انه فيما ذكر من الوصف بمرتبه لا يتبادر الذهن منه الا اليه. ابل په دې باندې تنبیه ده. تعظیما دا مفعول له لم يصرح تعظیما یو مفعول له و تنبیها بل مفعول له. تصریح نه وکړه په نام د نبی مبارک. یو علت تعظیم ده، بل علت ده ای جلالا، بل علت ده و تنبیها خلق خبره. تنبیه من خلق خبره على انه په دې خبره على انه چې نبی مبارک صلی الله علیه وسلم فيما ذكر من الوصف په هغه صفت کې چې ذکر شوی ده بمرتبه په داسې مرتبه کې ده لا تبادر الذهن منه چې منډه نه وي ذهن منه دغه وصف نه الا الی مگر نبی علیہ السلام ته. ځکه الله من ارسله هدن کنه الله استوله د هادی. نو دا داسې صفت ده چې دا ارسله هدن متبادر دی نه نبی علیہ السلام ده. نو منډه نه وي ځین مگر نبی علیہ السلام ته. تاسو رسول خو نور تیر شوی دی خو وز دې کتاب کې چې د ماتین دا ویل ده دا خو د نبی اسلام امتی ده. نو ارسله هدن چې الله د رسول ګټول ده هادي ده د نبی علیہ السلام په امت کې چې امتی دا سی وای دینه زین سبقت نه کوي مگر نبی علیہ السلام ته. دا ظاهر خبر ده لا تبادل زین سبقت نه کوي منو دې وصف نه الا علی مگر نبی علیہ السلام ته. واختار من بین صفات هذه اخخک صفات من کی هذه د رسالت صفت لکونه مستلزمه لسائر صفات الکمالیه. ځکه دا رسالت صفت دا مستلزم ده ټول صفات کمالیه ولره. ځکه چې رسول خو ټول کمالات په ور سره رسول خو پاکی مبرئی پاکی گناهونو نه کبایرونه صغایرونه هم قبل النبوت هم بعد النبوت نبی وی کنه. ځکه د الله جلال
د الله نور سایه لاندې وي، دا د الله جلال لاندې وي. شیاطین لرې منډې وي، نفسیات لرې منډې وي، بیا خو پاکي. مونږ چې ناپاکو خو دا وجه نه چې شیاطین سره یې که نه غوږو خواته مو ناست دي، زړونو کې ننوځي، پوزې باندې ننوځي، پوزې باندې ټول بدن کې ګرځي. حدیث کې راځي که نه یجري من الانسان مجرى الدم، د وینې په ځای چلیږي. او دا مونږ ولیدو اوس، تر اوسه خو مو دا ویله که نه حدیث کې راځي یجري من الانسان مجرى الدم، چې دا وینې ځای کې چلیږي. هو مو ولیدل دا خو رښتیا وینې ځای کې خپله مو محسوس کړه. اوس ته وایې چې دې څه تفصیل ده، دا پرېږده ده دا ګوځي. لکونها مستلزمة لسائر صفات الکمالیه، ځکه دا رسالت څه ده؟ دا مستلزم ده ټول صفاتو کمالیه ولره چې رسول مبارک ټول صفات په ورسره دی الله د عظمت سوري لاندې ده. ما فی من التسریح بکون علیه السلام مرسلا، بل دا رسول چې کامې چوکه ارسله، نو دې کې تصریح په دې راله که نه چې نبی علیه السلام موصوف ته په وصف ته رسالت. رسالت خو نبوت نه اوچت ته، نو دا پکې د حضور نورم تعظیم شو. ما فی سره د هغه نکتې نه چې په دې کې ده. کومه نکته؟ من التسریح، چې ماتین تصریح وکړه بکون علیه السلام مرسلا، چې نبی اسلام رسول ده. چې رسول تصریح وکړه ارسله، دا خو لوی منقبت ده. فإن رسالت فوق نبوت، ځکه رسالت خو نبوت نه اوچت مرتبه ده. وی ولې؟ وی فإن المرسل هو النبی الذي، مرسل رسول دا هغه پیغمبري، نبی منه پیغمبر، انبا ورکوونکی. انبا خو ورکوي اطلاع خلکو ته. الذي ارسل الیه وحی و کتابون، چې دته وحی استول شوی کتاب. او نبی اخو عام ده، که وحی کتاب یې ورسره وکنه، وحی خو به وي خو کتاب یې ورسره وکنه. هدن خدي